یو ملګري په سهار کې د 500 روپو لوټ وموندلو، نو چې کله لوټ ته ومومي یا څه ومومي نو په ټایم باندې به سوچونه شروع کړي. نو هغه سوچونه دا شروع کړل چې اول خو خوشحاله شو چې 500 روپو لوټ دی، خو بیا خفه دا شوم چې زموږ نه 100 روپۍ ورکه شي، موږ پسې څومره خفه یو او د دې کس نه 500 روپۍ غورځېدلې چې به څومره خفه وي. په دې شي نمبر هم نشته چې دا زه هغه ته ور ورسوم، لکه دا د 500 روپو لوټ دی چې دا زه دې کس ته ور ورسوم. وایي لوټ را سره لا په لاس کې دی، دا سوچ کوم دغه شانتې را سره په لاس کې دی، دا سوچ کوم خو لوټ مې کتلی نه دی چې دا لوټ دننه دی څنګه. ځینې خلک چې دی د خپل کاروبار دپاره کم قسمه کار نه کوي، نو کاروبار چې دی په دې طریقه باندې هم ډېر مخکې ځي. که کم کسان دا کار کوي نو د هغو لپاره هم ښه دی. ستاسو کاروبار چې دی دا په دې باندې مخکې تللی شي، ځکه که ته یو دغه ورکوې خپل یو کاروبار یو اشتهار ورکې نو هغه ته په دې طریقه باندې چې دی هغه مخکې ته به وایي چې دا هم یو اشتهار دی. ځکه هغه چې ما کله دا لوټ داسې کولاو کړو نو دا لوټ که تاسو داسې وګورئ دا ښه اوریجنل لوټ دی، خو که په دې مخې وګورئ نو دا چې دی د یو دغه چې دی د یو پیزې والا دکان دی د هغې خپل اشتهار چې دی هغه یې پې ورکړی دی. نو خپل کاروبار چې دی خلک داسې پروموټ کوي، نو تاسو هم خپل کاروبار چې دی داسې پروموټ کولی شئ. خو دا لوټ چې دی دی غلط کار کړی دی، غلط کار دا کړی چې په دې باندې خلک هسې هم دوکه کېدی شي که یو کس له سړی به دوکه ورکړي او هغه پې دوکه شي نو لږه ډېره بدلي پکې راوسته غواړي. د دې نه مخکې یو بل برانډ و، هغه د پرس غوندې ډیزاین جوړ کړی او په هغې کې به د 500 روپو لوټ راوتلی و. هغه چې به تا راوچت کړو تا به یې دا پرس دی، خو په هغې کې به هلته کې اشتهار چې دی هغه به پکې خپل هر سره چې دی دا به پکې ورکړو. نو هغه طریقه صحیح ده، خو دا بیخي د لوټ په شان دی. نو زیاتر کسان پې دوکه کېږي. نو هغه چې کولاو کړو هغه یې په ځان پورې مې خاندل، ما چې دا د 500 روپو لوټ دی او هغه چې دی هغه پکې دننه دا لیکل شوي دي. د کومو کسانو سره دا کار شوی دی، ځکه چې نن سبا دا لوټونه چې دي ځای په ځای باندې چې دي هغه ورشتي دي او موږ چې دی دا کاروبار به ور لږ هم نور مخکې کړو، په دې کې به موږ ستاسو سره شیر کړو. دا د هغه کاروبار دی چې تاسو یې هم وینئ. هغه ډېر محنت چې دی په دې باندې کړی، تاسو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي.